नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल हज्जु अशहुरुम मालूमात फमन फरद फीहिन्नल हज्ज फला रफस वला फुसूक वला जिदाल फिल हज्ज वमा तफ़अलू मिन खैरिन यअलमुहुल्लाह वतज़व्वदू फ़इन्न खैरज़्ज़ादित तक़वा वत्तक़ून या उलिल अलबाब। लैस अलैकुम जुनाहुन अन तब्तगू फ़ज़लन मिन रब्बिकुम फ़इज़ा अफ़ज़्तुम मिन अरफ़ातिन फ़ज़्कुरुल्लाह इंदल मशअरिल हराम वज़्कुरूहु कमा हदाकुम व इन कुंतुम मिन क़ब्लिही लमिनद्दाल्लीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरह बक़रा यौसल 99 नंबर आयत दी। د دې رکو د مخکې رکو سره ربط او مناسبت دادي چې په مخکې رکو کې د حج متعلق ذکرو، په دې رکو کې هم الله پاک بقیه احکامات د حج ذکر کوي. چې د حج د پاره میاشتې معلومی دي. الحج اشهر معلومات، او چې په کوم انسان باندې حج فرض شو نو د دې انسان د پاره سپابندې او سممنوع سيزونه دي چې د دین به دا انسان د حاجی صاحب ځان ساتي. احرام دی اتړو، حج کې نو پتا باندې 3 سيزونه فرض دي. یو احرام فرض دي، دویم طواف زیارت فرض دي، او دریم وقوف عرفات پتا باندې فرض دي. واجبات د حج سلور دي. یو وقوف مزدلفه پتا باندې واجب دي، دویم قربانی پتا واجب ده، دریم جمرات یعنی د شیطانانو وشتل پتا باندې واجب دي، سلورم حج کله فرشو احرام کلاوي نو داغي نوړان دي د سر ویخت کټ کول یا لنډول دا پتا باندې واجب دي، حلق یا قصر. په حد کې سيزونه پتا باندې استعمالول باندې خوشبو باندې استعماله چې حرام دي او تړو، د وجود نه به ویخت نه کټ کې، نوکان باندې کټ کې، د اوچ اخکار بنه کې، او خپل کور والو سره به خصوصي تعلق نساتی. ګندل شوی کپڑی بنا چې سړی د پاره مخ او سر بنه پټه او زنانه د پاره مخ بنه پټه. د فرایضو په پرې خودو باندې ستا حج باطلیږي. او د واجب په پرې خودو پتا باندې دم لازمیږي.
واجب دی پرې خو دو یا دی ممنوعات د حج کړل نو پتا باندې بدم لازم شي. د حج میاشت معلومه ده شوال، ذی قعده، ذی الحجه، دا میاشتې د حج دی. دی وخت نه انسان د حج د پار روانې دي او بیا د حج د پار په دی ورځ کې خاص ورځي اتمه د ذی الحجې د حج 15 ورځې لري. فاطمه د ذی الحجې به مینا ته ورسي، ماسپخین منز، مازیګر، ماښام، ماسوتن او سحر دا 15 منځونه به په مینا کې وکړي. شپه به په مینا کې تیره کړي. دا په اتمه د ذی الحجې تر د عرفې د سحر منځ پورې به دا مزدلفه کې وخت تیری دا مینا کې. او په مینا کې بیا د مزدلفې سره خوا کې وخت تیرول دا سنت دي. دی آیت کې چې کوم راځي عند المشعر الحرام، دا یو غر دی مشعر حرام چې په مزدلفه کې واقع دی. په ټوله مزدلفه کې قیام کول جایز دی سوا د وادي محصر. وادي محصر په مزدلفه کې هغه ځای دی چې په کوم ځای کې د نبی علیہ السلام د پیدایش نه وړاندې ابرهه سره د 15,000 لشکر راغلیو. په دې وادي محصر کې ابرهه سره د ملګرو مردار شویو. د دې وجنا په وادي محصر کې به قیام نه کې. ځکه په دې ځای کې د الله پاک عذاب راغلی په یو قوم باندې. بیا د جاهلیت د زمانې د یو رسم او رواج تردید دی. جاهلیت په زمانه کې بدا یمن نه خلق رال د حج د پاره وی به منګ حج کو ځان سره به سامان د ضرورت توخه نه راوړه. وی به منګ توکل کو. لیکن کله به چې مکی ته راغلل نو په مکه کې بیا سوال کو. نو الله پاک فرمایي چې تاسو توخه ځان سره وړئ، د ممنوعاتو د حج نه ځان ساتئ، نور توخه وړل دا یقینا تقوا ده. بلکې د حج په دوران کې تاسو د توخي توکل په ځای باندې ځان سره توخه راوړي، دام یقینا تقوا ده. او د سوال نستاسو د پاره دا بهتره ده چې تاسو په دې ځای کې تجارت وکړئ خو سوال اون کوي. مخکې زمانه کې وا حاجیان چې حج ترالل نو په مکه کې به عکاظ بازار، ذوالمجاز بازار، په دې بازارونو کې به تجارت کو. نو الله فرمایي چې په تجارت کولو د حج په دوران کې څه ګناه نشته.
بل فإذا فزتم من عرفات د دې شان نزول داسې دي مشرکین د مکی قریشو دی به چې کله حج کو نو مزدلفه ته به نتلل حج به کو عرفات ته به نتلل مزدلفه نه حج به چې کو نو میدان د عرفات ته به نه وتل قریش ته مکی جاهلیت زمانہ کې به چې حج کو نو دوی به د عرفی میدان ته نتلل عرفات میدان ته دوی به وی دا د حرم نه بهر دی مزدلفه کې به پاتې شول مزدلفه حرم کې دننه د مینا میدان دی نو مزدلفه کې به پاتې شول او بهر عرفات میدان ته به نتلل وجب دا ذکر کولا چې منګ د حرم دننه خلک یو منګ بهر نزو زمنګ او د دې بهر خلک امتیاز دادي چې دی به بهرم زی منګ به نزو ځکه حرم چې دی دا زمنګ خوښ دی او عرفات د حرم نه بهر دی الله جل شانه د دې رسم تردید کو چې تاسو د مزدلفین لال شي میدان د عرفات ته وقوف د عرفات وکي بل د جاهلیت په زمانہ کې کافران بچکل د حج نه فارغ شول نو بیا به ناستو د مینا په میدان کې او د خپل پلان نک پخوانه د جاهلیت قصې به کول زما پلار دومره بهادرو او دومره جنگونه کړو دومره مړی کړو نه الله پاک د دغه غلط رسم تردید کو او وی فرمایي چې کله تاسو حج پوره کړئ فذكروا الله كذكركم آباءكم او اشد ذكرا دا الله ذکر کوي خپل پلان نه کوي یادول کې تاسو ته څه فائدہ بیا چې کله تاسو د میدان د عرفات نه واپس شوي نو د هغې نه بعد تاسو د الله پاک ذکر کوئ مینا ته په لسم د ذی الحجې چې کوم دغه ټختر ورځ ده سحر کې لاړ شئ دلته به تاسو شیطانان اولی د نور د راختلو په وخت کې اول شیطان چې کوم دی اولی دیږي کې مسجد خیف دی دې ته وایي جمره اولا دین وړاندې بیا دویم شیطان دی دویم جمره هغې ته وایي جمره وسطا او د مینا بالکل په اخره کې دریم جمره ده جمره عقبه په لسمه د ذی الحجې به
د زوال نمخ کې دا شیطانان تاسو اولي د دینه بعد به تاسو قربانیو کوي د سر وخت به ختم کوي یا قصر بو کوي بیا به طواف زیارت بو کوي صفا مروه سعی بو کوي ستاسو حج پورا شو ذبح قربانی ویخت کټ کول طواف زیارت او صفا مروه او په مینا کې به تاسو بیا کانی اولی روزانه یو لسمه دولسمه فلسمه یو لسمه دولسمه تاسو حرم د جمراتو کو نو که دیا لسم د ذل حجې ته څوک پاتې شو ناغه د بیا دا شیطانان اولی او کنه په دولسمه د ذل حجې باندې جمرات وشتل نو دیا لسمه ته پاتې کېدل ضروری نه دي که یو انسان په 12 د ذل حجې د انور پرې وتون وړاندې واپسی وکړه نو په دو باندې د 14 د ذل حجې رمې نشته دا جمرات د شیطانانو نشته او کنه غروب آفتاب پیو شو نور پرې وته نو بیا به دې 14 د ذل حجې ته ساریږي رمې جمرات بکې او کوي نکړل نو بیا په دو باندې قرباني لازم وي بل نبی علیہ السلام په دور کې یو منافق چې دا غنوم اخنس ابن شریق دا ډیر زیات فصیح بلیغ سړیو د نبی علیہ السلام په خدمت کې به حاضر شو او ډیر د اخلاص او د محبت اظهار به کو نبی علیہ السلام به دی خپل ځان سره نږدې کینو د حقیقت کې داسې خوږی د محبت خبرې کولی لیکن دا او منافق کافر کله بچی د نبی علیہ السلام د مجلس نه واپس شو نبی به د مسلمانانو فصلونه د مسلمانانو ساروی د مسلمانانو مالی نقصان به کو او واپس بتلو الله پاک د آیت نازل کو ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام دا آیت د نبی علیہ السلام د علم غیب په باره کې نفي کوي چې نبی علیہ السلام ته د غیب علم نشته ځکه دا منافق وسره خوا کې کینی نبی علیہ السلام ته پته نشته که نبی علیہ السلام ته د غیب علم وینه د دې منافق نه به خبرو چې دا منافق کافر دی زمون ایمان دی چې د غیب علم صرف د الله سره دی مخلوق سره د غیب علم نشته دا دلیل د دې خبرې دی چې د غیب علم صرف د الله پاک سره دی وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ دا د منافق حالت ذکر کړي بیا د مخلص مسلمانانو ذکر دی
ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. دا آیت د حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ په خدمت کې حاضر دا مبارک کې نازل شوی دی. حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ دا ډېر مالدار صحابیو، د مدینه منورې ته هجرت ته روانو. کافرانو په لاره کې گیر کو چې تا موږ د مدینه هجرت ته نه پرېږدو. حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ دوی ته وی چې زما کور، زما مال او زما ټول جیداد دا ستاسو شو، خو ما مدینه ته پرېږدئ. کافرانو په دې شرط باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام هجرت طرف ته پرېښو چې ته مدینه ته لاړ شه او مال او تجارت څومره سامان د دو کور وغیرہ هغه ټول له کافرانو د دنه واغستل او د مدینه هجرت اجازت ورکړ. الله پاک آیت نازل کو ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. دا آیت د صہیب رومی رضی اللہ عنہ په باره کې نازل شوی دی چې مال ورکو او دین غوړه کو. ورپسې آیت یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه. دا آیت دا یهود مبارک کې نازل شوی چې هغه اسلام راوړو. لکه حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ او د سره نور ملګری د يهودیت نه اسلام ته راوړېدل. د نبی علیہ السلام نه تپوس وکړو چې یاره جی منګه د تورات د احکاماتو خیال ساتو، په قرآن هم عمل کو، نو دا به څنګه وي؟ لکه په تورات کې د خالد ورځ عزت دی، د اوخت غوښې نه خوړل دي، نو که بالفرض منګ اسلام باندې هم عمل کو او د خالی په ورځ باندې منګ عزت د دې ورځې ساتو، کار وغیره نه کو، او د اوخ غوښه خوړل خو په اسلام کې څه ضروري نه دي، نو که منګ نه خورو نو په تورات به عمل لاشي، په قرآن به عمل لاشي. نو د دې باره کې تاسو موږ ته جواب راکړئ. الله پاک د آیاتونه نازل کړل یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه. تاسو داخل شئ په اسلام کې پورا داخلېدل چې اسلام د زندګۍ قانون وګرځوي. ایمان مروړو نو خیال د قرآن ساتي، د اسلام ساتي، نور دینونه پرېږدئ. داسې نه چې څه عمل د تورات په احکاماتو او څه عمل د قرآن په احکاماتو نه، داسې مه کوئ. او بیا الله پاک فرمایي چې دا کافران ایمان نه وروړي، د دوی سره هیڅ قسم وجه بل نشته سوا د دې چې دوی ایمان نه وروړي، د دې د وجه نه چې قیامت راشي په دې باندې الله پاک د طرف نه عذاب راشي، دوی به بیا ال ایمان نه وروړي، لیکن بیا به ایمان څه فایده نه ورکوي.
نو فرمای الحج اشهر معلومات د حج د پاره میاشتې معلومې دي فمن فرض فيهن الحج فسرا سوک چې پاغه باندې حج چې پاغه باندې فرض شو فيهن په دې میاشتو کې الحج حج فلا رفثا پس نه بکې دي رفثا فحش خبره ولا فسوق او نه بفسق او د ګناه کارونه کوي یا فلا رفثا نزدېکت بخپل کور والو ته نه کوي ولا فسوق او نه بد ګناه کار کوي ممنوعات احرام ولا جدال او نه به جګړې کوي فی الحج په اوقاتو او په احکاماتو د حج کې وما تفعلوا اغه کار چې تاسو کوي من خیر د سنې کې نه يعلمه الله الله پاک پیژني وتزودوا تاسو سره توخه واخلي فإن خير الزاد التقوى پس یقینا بهترین توخه چې دا تقوا ده واتقون تاسو یریږي زمان یا اول الالباب خاوندانو د عقل ليس عليكم جناح نشت پتاسو باندې ګنا ان تبتغوا دا چې تاسو الټوي فضلا من ربکم فضل د خپل رب یعنی تجارت کی پاغي کې تاسو ته ګټه د مال شي نو پدې ګنا نشتا د حج په دوران کې فاذا فضتم من عرفات پس هر کله چې تاسو واپس شئ د میدان عرفاتنا فذكروا الله پس تاسو یاد کې الله پاک عند المشعر الحرام فخوا د مشعر حرام کې یعنی د مزدلفه کې وذكروه كما هداكم او تاسو یاد کې الله پاک ځکه چې تاسو ته هدایت کړی دی وان کنتم من قبله لمن الضالين او یقینا وی تاسو مخکې د دې هدایت نه خامخا د ناواقف او د ناخبرونه ثم افیضوا من حيث افاض الناس بیا تاسو را کوشي دا غزینا چې را کوزيږي خلق واستغفر الله او تاسو بخنو غواړي د الله پاک نه ان الله غفور رحیم بیشک الله پاک بخون کی مهربان ذات دی فاذا قضيتم مناسككم پس هر کله چې تاسو ادا کی احکامات د حج فذكروا الله پس تاسو یاد کی الله پاک کا ذکرکم آباءکم پشان د یادول تاسو د خپل پلاران یادوي الله یاد کی او شد ذکر بلکې زیات سخت د ذکر په لحاظ سره ډیر الله یاد کی خپل پلاران یادول پرېګ دی فمن الناس من يقول پس باز د خلقنا غسوق دي چې غوي ربنا اے رب زمنګا آتنا فی الدنیا راک منت دنیا را تراک وما له فی الاخرة من خلاق او نبوی د پاره په آخرت کې څه حصہ ځکه د ټول سره دنیا کې غوښتي ومنهم ابازی د دې خلقنا من غسوق دي یقول چې وای ربنا اے رب زمنگا آتنا فی الدنیا راکی منگتا پا دنیا کے حسنتن توفیق دنے کے وفی الاخرت حسنتن او راکی منگتا پا آخرت کی حسنتن بدل دنے کے وقنا عذاب النار او بچ کے منگ دا عذاب دا اور دا جہنمنا اولائک دا کسان چی دی لهم بی بدوی دا پارا نصیب حسم ما دا اعمالنا کسبو چې دوی کم کړی دي والله سریع الحساب او الله پاک زر حساب کوونکی دی وذكر الله فی ایام معدودات او تاسو یاد کې الله پاک په ورځو د شمیر معلوم او معینو کې معلوم ورځي ایام معدودات مراد مخکې وضاحت شو چې ایام التشریق دي تکبیرون ورځ دي چې هغه ورځ د عرفې ده ورځ د غټ اختر ده 11 12 14 چې تاسو په دې ورځ کې الله ډېر یاد کړي یعنی تکبیرات تشریق وای فمن تعجل فی یومین یادین مراد جمرات دي چې تاسو په 10 11 12 باندې شیطانان اووشتل
دیارلسمې ته که چېرې دا 12مې د غروب آفتاب نه مخکې ووتی نو خیر دی، او که نه غروب آفتاب در باندې په 12مه راغی نو ور پرېوته او تاسو له هلته وی نو بیا 14مې ته ایثار شي. نو دې نه مراد رمې د جمرات. فمن تعجل فی یومین، پس راسوک چې جلدي وکړه فی یومین په دغه 2 ورځو کې، یعنی 11مه 12مې تېره کړه او 14مې ته ایثار نشته غروب آفتاب نه مخکې ووتو، فلا اثم علیه، پس نشته هیڅ ګناه په ده باندې. ومن تاخر، او هغه څوک چې ایثار شو 14مې د ذوالحجې ته وروسته شو، فلا اثم علیه لمن اتقى، پس نشته هیڅ ګناه په ده باندې لمن دغه چا دپاره اتقا چې هغه تقوی اختیار کا. واتقوا الله، او تاسو یریږئ د الله پاک نه، واعلموا تاسو پوه شئ انکم چې یقینا تاسو الیه د الله ته تحشرون، تاسو به جمع کولی شئ. یعنی حج مو کو یا مو عمره وکړه نو بیا داسې نه چې واپس رالی او ګناهونو ته کار وایي، د الله نه ویریږي. ګوره دغه ځای کې مو څنګه یره کول رسته به م کوئ. که د حج نه مخکې مو د غلا بجلي استعمالوله، د غلا ګیز مو استعمالو، سود مو کو، جواري مو کوله، حرام ناروا کارونه مو کول، او د حج او عمرې نه بعد بیا هم کوئ، نو تاسو حقیقت کې د الله سره دوکه وکړه، الله نه مو ینه ونه کړه. هلته مو الله ته منتونه او توبې وستې، لیکن کله چې رالی نو بیا هم واپس خپلو ګناهونو ته کار وي. نو ګورې تاسو یاد ساتئ چې دغه الله ته به تاسو جمع کولی شي، تپوس به درنه کوي. نن سبا حاجیان صاحبان حج چې کله کوي هلته مزیدار غټه ګیره پرېږدي او چې راځي په ایرپورټ باندې ول د ګیرې د کټکولو غم کوي. ای د الله بنده په لکونو پیسې دې ولګولې او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو عظیم سنت ته په خپل مخ باندې نشي پرېښودی، دا حج به ستا چېرته قبول شي. عمره به وکړي او چې واپس راشي ګیرې ته به بیا مشین نیولي ګیره او مشین کوي یا به بلیډ کوي. د الله بنده دومره تاوان تکلیف د دې دپاره وکړو، هلته چې وی بزرګ دې رضانه جوړ کړو او واپس چې رالی واپس دې خپل کار شروع کړو. د غلا بجلي دې استعمالوله، د غلا ګیس دې استعمالو، په نورو مسلمانانو دې ظلمونه کول، نو ستا حج او عمره تا ته هیڅ قسم فایدې در نه کړه، هسې دې پیسې ولګولې، تاوان دې وکړو، عمل دې ونه کړو. او یا حاجیان صاحبان چې نن سبا حج عمرې نه راشي، د راتلو نه مخکې د خیرات دعوت و چې رئیس صاحب به راځي او خیرات به وي راځئ به، د دې دپاره چې خلکو ته پته ولګي حاجي صاحب د حج نه راغلی دی، چې اوسه پورې به راته غلام جان نوم وي او سبا ورسره حاجي صاحب وي، حاجي غلام جان. الله ایو سړیو دکاندار ماما پې قرض و، ډېر وخت نه ورکو، څه وخت بعد دکاندار له راغی چې دکاندار ماما کاپي راواله. دکاندار ماما خوشحاله شو چې ځکه خیري سړي حج کړی دی او راغی، بس اوس به راله پیسې راکړي، زړه کې رحم راغلی دی. چې راویغشته وي زما نوم وښایه، غلام جان مثال لیکلو، وی خدي سره ولیکه حاجي غلام جان، حاجي ورسره ولیکه. ای د الله بنده تا په ما کافي دي دپاره راوښت چې خالي نوم سره حاجي صاحب ولیکي. نن سبا مسلمانان حجونه داسې کوي او الله دې معافي وکړي. دا څومره مسلمانان نن حج او عمره کوي، ډېر کم انسان به وي چې هغه به غلطي او کوتاهي پکې نه کوي، ډېر کم به داسې وي. موږ سره خپله څه ملګري وو، اخره کې مې تپوس وکړه چې هلکه ویښته مو کټ نه کړل، شروع کې به کټ کول، ویښته به یې لرې کول، حلق به یې کو، خو چې کله اخرنۍ عمره وکړه مې ویښته مو لر نه کوي، واړه دي، نو چې حج یا عمره کې دې ویښته کټ نه کړل نو بیا خو تا عمره ناقصه شوه. اوس ته سوچ وکړه څومره عظیمه ګناه ده. حج دې وکړه، عمره دې وکړه او اخرنۍ د احرام د پرانستلو چې کوم حلق ضروري دي تا نه پاتې شو، تا پرېښودو. دا زموږ د مسلمانانو کارونه دي. یا بعضې پکې داسې وي چې لاړ شي د عمرې دپاره یا د حج دپاره، هلته عمره حج نه کوي، چکر یې وي. دلته چې راشي خلک وي حاجي صاحب راغی، حج یې کړی دی، پته ورته نه چې هلته دې چکر لتلی دی، او بیا د حج او عمرې په ځای باندې بیا هلته ویله که موږ به لړ شو چکر به وي، خاص ځای نه به وګورو، هغه مونځونه هم حرم کې پاتې شي. نو چې مونځ نه حرم کې پاتې شو هغه دې ونه کو، نو ته چکرو له راغلی. ټیک ده زیارتونه هم سړی وکړي، مقدس مقاماتو ته هم سړی لاړ شي، خو چې کم ضروري عمل لته راغلی هغه د بیت الله طوافونه
اول ته منځونه دي هغه د نه فوت کېږي نو په دې زیارتونو باندې تا ته د ثواب په ځای باندې ثواب کې کمې کوتاهي راغی. نن زموږ د مسلمانانو حالات داوي. الله پاک دې رحم وکړي. نو فرمایي ومن الناس من يعجبك او بعضی د خلکو نه منع څوک دي يعجبك چې حیرانه کوي تعالی را قوله وینا ددو فی الحیات الدنیا په ژوند د دنیا کې یعنی لکه د منافق اخنس ابن شریق کافر ويشهد الله على ما في قلبه او دی گوا کې الله پاک لره پاغه محبت چې د پزړه کې دی دی وې زما پزړه کې چې کوم محبت دی پاغه الله گوا کوم تاسو زما ډیر مینه ده وهو لد الخصام او دا سخت جګړالو انسان دی کافر دی. واذا دا دلیل د نفي د علم غیب د نبی علیہ السلام د نبی علیہ السلام سره غیب او علم نشتا ورنه دا منافق به پیجندلو. واذا تولى سعى في الارض او کله چې دی ووړي سعى دی کوشش کوي په الارض پزمکه کې ليفسد فيها چې دی فساد پیدا کی په ځمکه کې ځمکه کې فساد کوون کې دا کار د منافقانو کافرانو دی. ويهلك الحرث والنسل او دی هلاکوي فصلونه والنسل او حیوانات او ساروی د مسلمانانو. والله لا يحب الفساد او الله پاک محبت نساتی د فساد کوونکو سره. واذا قيل له اتق الله او هر کله چې ویل شي دی کافر ته الله نو یریګا اخذته العزه بالاثم روچت کی را او پاری دل را تکبر په ګنا باندې دی نورم جذبه کی راشي لکه یو سړی ته توې چې د الله نو یریګ د غلا بجلی می استعمالو ولدا نور خلک چې استعمالي فزید دي چې ګناګار ځانته وي اپ فخر کی فحسبه جهنم پس کافری د دې انسان د پاره جهنم ولا بئس المهاد او دا ډیر بد ټکانه ده د جهنم. ومن الناس او بعض د خلکو نه من غسوق دي یشری نفسه یشری چې هغه خرج کی نفسه خپل ځان ابتغاء مرضات الله د پاره د لټولو د رضا مندې د الله پاک. والله رؤوف بالعباد او الله پاک مهربان دی په خپل بندگانو باندې. یشری یو معنی ده یبيع چې خرج کی او یشری بیا معنی ده اخیستل چې خپل ځان واخلي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د هجرت والا او داغه په بدله کې خپل مال ورکی. یا ایها الذین آمنوا ادخلوا اے مومنانو تاسو داخل شئ په سلم په اسلام کې کافتن پورا ولا تتبعوا خطوات الشیطان او تاسو تابعداري مکوئ د قدمونو د شیطان انه لكم عدو مبین یقینا دا شیطان تاسو په دشمن ښکار دی. فإن زللتم پس کچری د تاسو خو یولي د حقنا باطل طرف تا من بعد ما جاءتكم البينات پس داغنا چراغلی تاسو واضح دلائل فعلموا پس تاسو پیشي ان الله بشک الله پاک عزیز غالب دی حکیم و حکمت والا ذات دی. هل ينظرون دا کافران انتظار نکوي الا د دې خبر ایمان چنو انتظار نکوي الا ان مگر د دې خبره یاتیهم الله چراشی یاتیهم الله چراشی حکم د الله پاک یا یاتیهم الله اتیان د الله پاک. نو پدې دا صفات متشابهات ندي د دې په یوم د متقدمین په نسبت کې تفویض دی او د متأخرین په نسبت کې تعویل دی. متقدمین وی پدې کې موږ داسې وایو یاتیهم الله چراش الله پاک فی ظلل من الغمام فسورو د اوریازو کې څنګه راشي د دې حقیقت الله ته معلوم دی. او متأخرین وی چې د دین مراد عذاب د الله پاک دی الا یاتیهم الله مگر دا چې راشي دی ته عذاب د الله پاک قهر د الله پاک حکم د الله پاک فی ظلل من الغمام فسورو د اوریازو کې متأخرین تعویل کوي او متقدمین تفویض کوي. والملائکه او راشی فرشتے وقضی الامر او فیصله شي کار و الى الله ترجع الامور او خاص الله پاک تبا
ترجع الامور جمع کول شي واپس کول شي ټول کارونه. واخر دعوان الحمدلله رب العالمین.